دویم پارا سورہ بقرہ کی دا آیات یوصل اتم شپیتم نازمون و درس دے یا ایوہ الناس اے خلقو کلو خرائی مما دا اغسنا فی الارض چپزمک کی دی حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطانی دا قدمون دا شیطان پسی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسد پارا عدو مبین دشمن دختارا ورد آیات مبارکہ کے الہ العالمین خپل بندگانو تا د ایمان نفس د حلال او پاک خوراک حکم کئی دام یو اهم فریضه دا چې مسلمانان حلال خوري او د حرامونو اجتناب کی ذکر عبادات د الله په حضور کې ال قبليږي چې کله یو انسان مسلمان د حلال کوشش کوي سهل ابن عبد الله رحمه الله فرمایل وی نجات پدری و خبرو کنے ایک سو کوئی نارینو زنانو کی جماعت دی نجات ملاوشی نو نجات پدری و خبرو کنے یو حلال خورل دویم د فرائض و ادا کول چې کوم سيزونه فرائض دي او دریم اقتداء د نبی صلی الله علیه و آله وسلم پسې د نجات د درې سيزونه دي پدې درو سيزونو به نجات ملاويږي کسوک نجات غواړي نو نجات په دې دریو سيزونو کې یو پکې د حلال خوراک دی بعض علماء وی علم پورا کیږي تماميږي په پنځو خيونو اې د چا آغا علم بپوروی مکمل بی تمام بی نوائی پنزو سیزون دی یو معرفت دا اللہ عز و جل چه اللہ پی جانی دویم خبر معرفت دا حق دے حق پی جانی دریم اخلاص د عمل دے اللہ تا ہر کار د اللہ د پارکے او سلورم عمل دے په سنتو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام او پنځم خبر د حلال فړل کدی پنځو خبرو کی یوم کمې نو عمل بقبلینا دتا یو اهم فریضه وا وګوره یو شی حلالې دې نشي مگر په علم باندې نسوک سلیم دین کوي تجارت کوي خرڅه او اخلي دیو د علماء په صحبت کې ځان پدې پوهیږي چې دا چرته سود ني حرام ني
رشوت نی دوکنی او الہ العالمین د حلال د خوراکو حکم پیغمبرانو تم کړي لکه دی آیات کې مومنانو ته وګورئ تلسم فارا سورہ مومنون کې د سورہ مومنون آیات وګورئ یو 50 نمبر یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الرسل اے رسولان علیہم السلام رب کریم هر یو خپل رسول توي کلوا من الطیبات خرید پاکنا واعملوا صالحا وعمل کوي نیک انی بشک ز بما تعملون علیم فهاغ چتاسو کم عمل کوي ز پاغه پوهم نګور نیک عملی مرتب کو پاک خوراک باندې الله وی حلال خوري او د حرام نزان ساتي د حرام نزان ساتي دیو د نجات په سيزونو کې دام دے چې مسلمان به د حلال کوشش کوي او د هر قسم حرام نه بزان ساتي زکه کې اوسره ډېر اعمال کوي منځونه کوي روزي نيسي حجونه کوي زکاتونه ور کوي خو چې مال حرام دی مال حرام دی ناغا عبادت قبلی گینا عدل تے حلال زموی چه حلال وی اے غصب ندے سرقا ندا نور د حرام سو جنلا او توی بندی توی چه پاک دے گند ندے لک مردارا وین بید نشوی او وحد خنزیر و نور گندا و پلیس سیزونا نوی خورای د حلالنا او د پاکنا د حلالو او د پاکنا خورای او مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسې انه بشکد شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن د ښکارا د شیطان قدمونه ستوي د شیطان اعمال توي څومره د ګناه کارونه چي دي نو دا د شیطان قدمونه دي دیو جن علماء مختلف تعبیرات کړي د شیطان د قدمونو په تفسیر کې امام قرطبی او صحیح ان اللفظ عام فی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی آیات عام دے او لفظ عام دے نو د سننو د شریعت د کارونو سیوا چې څومره دي بدعات دی او ګناهونه دي د ټولو ته د شیطان قدمونه وي امام قتاده وی کل معصیه لله فهي من خطوات الشیطان هر گناہ نافرمانی د الله دا د شیطان د قدمونو ندا
انه بشک دا شیطان لکم تاسو دفارا عدو مبین دشمن دخکارا دام یو هم فریضه دا ورنن دا کار در گران شوه منزون خلق کئی نور عبادات کئی خلین دے نگندئی د حرام سره غوړې سه عبادت د قبولیت مقام ته نه رسیږي مورخ اسلام امام ذهبی رحمه الله خپل کتاب الکبائر کی ذکر کړیو یو سړي ډېر عبادت کولو ا د دین کارونه ډېر کول نو شیطانانو سره غم او فکر پیدا شو نو مشر ابلیس ترالل چې دا سړی خودم را عبادتونه کوي دیکھو زموږ دا کار ټول ګډوډ کی نو مشر ابلیس شیطان ورته وي تاسو وګورئ خوراک څنګه دی منځونه خو کوي تهجد کوي ذکر تلاوت کوي نور د دین کارونه کوي وګورئ خوراک څنګه دی دغه خوراک خو سم دی پرې کې انتظام سره کوي لګیا دی بس انتظام سره کوي دا یو اهم شعر چې د سود نه د رشوت نه د دوکې نه د ګډون نه د پردي حق را کابو کولو قبضه کولو نه چې پردي پټی نیول او سجنم کې پردی مالونه دی خوړلو سکه خیراتونه کې ددا سے حجونه خیراتونه کله قبليږي چې تا پرده حق او پرده مال را کابو کړي انه لکم عدو مبین انما یامرکم بشکد شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء دناکار کارونو والفحشاء و دبی حیائی ادا لفظ بار بار راضی سوء او فحشاء فمنز کے سفرک دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو قول دادے وی سوء حاغی گناہ وی مالا حد فیه چاہے کہ شریعت صحت او سزا نه مقرر کړي او فحشا دې ته وي چې پاغي کې حد دې فحشا دې ته وي چې پاغي کې حد مقرر دې وګوره شیطان د ناکار کارونو حکم کوي او داغه نه زیات د بهای د زنا د لواطت د نور غندو کارونو حکم کوي پدې سو او فحشا کې ټول ګناهونه راځي پدې سو او فحشا کې هغه ټول ګناهونه دې کرار لو شامل شول د حکم کوي د بدو کارونو شیطان حکم کوي د بدو کارونو والفحشاء او د کارونو د بے حیايي د بے حیايو حکم کوي وان تقولوا او دا حکم در سکي چوي تاسو علی الله فالله وانی ما لا تعلمون اغه چې تاسو په پوهې غینا اې د ځان نه حلال حرام کل لکه بهیرا او صایبا الله حلال کړو شیطان راغه خلق ته وی چې دا حرام دي او کوم شی چې الله حرام کړو چې هغه نظر د غیر الله او نور حرام دي ناغه اور باندې سو کلاغه ته ورته حلال وي
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وای په الله چې کوئی گئی نه بدعت جوړ کړي دیو جن ابن کثیر وای فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع آیات کې هر کافر داخل لے چې په الله دروغ جوړي نو هر مبتدی پکې داخل لے یو شی دین نه دی او دا دین دی دا کار خیر دی نو کدا کار خیر وي نو دا پیغمبر علیه السلام کړه امت ته کولې دا صحابه کرام کړه دا خیر القرون کې چا کړه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّجُوِلِ شِدْوِيتَا اتَّبِعُوا روان شَيْء ما أنزل الله دَهَغَ دِين فَسِچِ اللَّهَ را لِگِلِ قرآن و سنت دے قَالُوا نُدَيْوَائِ بَلْ نَتَّبِعُوا بلکہ منگروانی دو ما الفینا داغس پسی چی مندلیو منگا علیہ باغی آبانا مشران زمونگا پلارانو نکن زمونگا اولو کان آباؤهم اگر تو مشران دبی لا یاقلون شیئن چند پوی دل پس شد دن ولا يهتدون او نا غیب سمل راو ہدایت دی ایگو را دمخ کے آیات کی شیطان دا ہر نارواد بی دینائی دا بی حیائی حکم کئی دا ہر شرک و دا بدت حکم در تکی دلیلم در لخی کسو کوئی جداو لے کے ویرہ دا غشان بزمون بشرانو کول اگر سو کوئی جرا قرآن و سنت نتولے ولی زمین بشران تا پوئی تک نو خبر ورتو خیلا چا ورتوئی دا قرآن کشتا و سنت کشتا نتو ورتو آیا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا نگور امام قرطبی وی دی آیات کی زمد تقلید دے چی کفارو سنگ تقلید کولو دخپلو مشرانو پا باطل کی ذکر دی داغی اقتداء کولا پا کفر و پا معصیت کی دو پا گناہ او پا معصیت او کفر کی دا چاپا سکلل دا باطل دی ارچ پا حق خبر کی دا چا تقلید دے اے خبر سمد دا قرآن و سنت مطابق دا التاغی کی چاپسیزی دا امام قرطبی وی و اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمت من عصم المسلمین دا یو اصل دے دا اصول دا دیننا او دا یو عصمت دے دا عصمتونو دا مسلمانانو نا یلجو الیہا الجاہل المقصر اندرک النظر پناہی وحاصلی دیتا غنا پوہا چی آغد دلیل دا معلومولو نا مقصر دے کوتاہ دے ذکر اللہ فرمائلی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کئی دا علم دا خاوندانونا کدا عقیدی مسئلہ دا او کنور فروعی مسائل لی ذکا عوام تند اصولی مسئلہ دا دلیل او دا ما خص پتوی ند فروعی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ وید علم دا خاندانو نتفوسو کئی کچرتا سپوہی گئینا او دا شان آیاتنا قرآن کی دیر راغلی چی گورا پا شرک او کفر او بی دینائی کی بدا مشران و تقلید نکے
لکه ځان سره آیاتونه ولیکئ سوره مائده کې دغه شان آیات راغلي دي یو سلسلورم سوره لقمان کې آیات راځي یوشتم فاردا او یوشتم آیات ته سوره زخرف کې دغه شان راځي پنځشتم فاردا آیات دې دروشتم او سلیشتم چې د هر نبی د دعوت مقابله کې کفار وسویلی مستان منو مون خود پلارو نیک پسیزو او سب داسې یو مسلمان دی او د بدعات کوي بی دینی کوي او تی قران او سنت ترا بلې دی او نه مشران ودا سکول ندام سور لوی د نقصان خبره ده او دی آیات مبارکه کې دام داخله ده ومثل الذين كفروا او مثال د هغه کسانو چې کافر دي کمثل الذي فمثل د هغه کس دی ينعقو چې आवाज کوي بما هغه چاته لا يسمع چې هغه اورنا إلا دعاء ونداء مگر بلنا و آواز سمن کان دی بکمن گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا يعقلون ندید عقل نکار نالی ګوره دې آیات مبارکات دو مقصدونه علماء ذکر کړي یو د آیات معنا دا ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون مثال دا کسانو چې کافر دي چې دای خپل خدایانو معبودانو سره مدد شوي او رابلیه د خپل خدایانو معبودانو سره مدد شوي او رابلیه دی ور سیګرا مدد شي د دې مثال بسنګي کمثل الذي فشان دا کس دې ينعق چې دې आवाज کوي غانو تا زناورو تا आवाज کوي بما هغه زناورو ته لا يسمعو چغ اورنا دې زناورو ته आवाजونه کوي خو هغه اورنا او پوهیږي یو د آیات مبارکه مقصد دا دویم د آیات مقصد علماء کرام دا سے ذکر کړي وای مثال د هغه کسانو چې کافر دي پشان د سرون کی د زناور دے گرا اغا سرون کے د زناور تو یو سرائی و بوس کئی خویل را پتن لگی چې دا مالک را تسوئی د دې کافرو تم چې قران او د الله د حبیب غ بیان کیږي نو بس دی داسی دی لکشپن کے چی دزناور سر خبری کئی لکشپن کے دزناور سر خبری کئی تو قرآن بیا بر آیات دا سماناشی وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ او مثال دبلن کی داغ کسانو چی کافر دی چې دې دین ترابلی سیقی دې ترابلی کمثل الذی فمثل دهغه کس دې ينعقو چې आवाज کوي بما هغه زناور تعالی يسمعو چې غي اورنا او غي د خبرې په مقصد نه پويږي
الا دعاء ونداء الا دعاء ونداء. اے دعاء والنداء سمانا دا دباز ویو معنی دا اباز فرق کرے وی الدعاء للقریب والنداء للبعید. دعا داد نزدی دا پاروی و نداء داد لری دا پاروی. اچھا دا سے فرق ہم کرے چھن دعا ما یسمعو دعا غیتوی چوری دیشی او ندا کلوری دیشی او کلنشی اوری دی لا يسمع وغورنا الا دعاء ونداء مگر بلنا و آواز سمن کان دیوی بکمن گنگیان دی فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون ناغی فهم ندوی لا يعقلون اکل نکار نالی دوی دا اقل نکار نالی. ندی آیات مبارکہ کی دوی ذکر و فرمائلو دا کافرو او دا مثال پگڑو زائیونو کی الہ العالمین ذکر کرے دے. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو ہاغنا چی رزق مدر کرتا ستا پاک صاف رزق خرائی دا حرام نزان بچ کئی وشکرو للہ او شکر دا کئی دا اللہ دے نعمات احساناتو او شکر مانا در لمخ کی تیر و چدا دا اللہ دعاتو تا بداری توئی ان کنتم کئی تاسو ایاہو تعبدون چی دی اللہ تتاسو عبادت کوئی. نگر کلو کی دا خوراک امر دے نباز علماء امر دو وجوب د پار دے لکه دمر خوراک چستا د بدن په حفاظت وی او تا د بدن په ضرر دفشي دا ګره فرض او واجب دے. اکل کلو کی حکم د ندب او د استحباب وی لکه مل مسر خوراک مستحب دے. اکل دا دے باحت مرتبی تمرسی ندا مومنانو تا خاص حکم دے مخیام حکم کرو یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دلتو یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم. ایمان والو خرید پاک و حاغن چی رزق میں در کرے اگر چی پاک رزق موخورن وشکرو للہ شکر نمراد بیانیک عمل لے ذکا حلال رزق پسی چی نیک عمل کے نپا عمل کی اللہ یو نورانیت راولی او باغی کی یو خند و لذت وی پائے کی او خند و لذت وی. ان کنتم کئی تاسو ایاہو تعبدون چی داغی اللہ تا عبادت کون کیئی. یو حدیث پاک کے راغلی دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اے خلقو اللہ پاک دے نہ قبلی مگر پاک وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ
الله مومنانو ته دا خبره حکم کړي چې کوم حکم پیغمبرانو ته کړي وَيَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اوس مد سورہ مومنون آیات راړو له اے پیغمبرانو خورای پاک او نیک عمل کوي بدل تویا ایها الذین آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم کم حکم چې پیغمبرانو ته کړو ناغه مومنانو سمکو بیا الله حبیب دیو سړی ذکر کو چوغت سفر به کړي لکه د حج سفر نه اول ته د سرو د ګری وخت ببر دی منغزول او غړول دا په حالت احرام تور تن سمي جوړي په پرتی لا سنے پور تکړی و یا ربي اپدا سي مبارک زایونو کې الله نه غواړي خدای الله حبيب وي خوراک د حرام نه سکا کې د حرام نه لباس د حرام نه ټول پرورش په حرام شوه نو کمزه کې د داسې سړي دعا به قبول منظور شي انن ګورې په ډول الحمدلله موږ د موز لحاظ کو او د خوراک لحاظ نه کو چې ماره بچو لسره اړل ازما دا کاروبار څنګه دی ماشر عالمانو نه تپوس کړي کنا چې زخ چې سکوم نو داس کوټو سری حرام دي د دې خبر یا د سره فکر نشتا ور الله حدیث کې وی الله پاک دی د عیبونو نه پاک دی د نقصاناتو نه پاک دی او نه قبلې مگر پاک اے حلال شے اب قبلے لکه وسړي پاک رزق او خیرات کو نو الله وی قبول کی اک حرام دے سود دے ناروا کار دے نو دې کد دین خیرات نو ور کوي نو دا قبلی گنا دې په لوري مسله باندې ځان کوئی کې ځنی وخت مسله په سری ګډه وډه شي دیو سړی مال حرام دی نو زکات به ورکای کنا دا مثلا د دې د شریعت په زکات ورکا ورکای نو قبلی کینا لکه سړی حرام خوري دله خدا حکم دی چې موږ بنکه او سره دا حرام خورل موږ بنکه نا موږ حکم دی موږ قبلی کینا دغه غاړه خلاص شو فرض من حیث الفرض ادا ورن شي ویل چې قضا به راګرځي او په مسکی کم نور او نورانیت او د قبولیت کم علامات نو د قبولیت مقام ته رسیږي د قبولیت مقام ته رسیږي نګور اعمال چې حرام خوري نو دا قبليږي نه دیو جن علماء لیکلي حرام خوراک عمل بربادي عمل تباہ عمل برباد کو حرام خوراک چوي نو عمل تباہ کو برباد کو دغورا سپور دیوی لوند دی دوی اوچ دیوی و د حرام کوشش دی نه کوي د حرام کوشش دی نه کوي د حرام سره اعمال د قبولیت مقام ترسیږي نا انما حرم علیکم المیتۃ دایات مخکې اصول کی تفسیر منکړې مو ورته ګورئ بیشک خبر دا د بلندا حرم علیکم المیتۃ حرام کړی د الله پتا سو مردارا ودما وین بيد لشوی ولحم الخنزير وفد خنزير وما هرغ شيء وحل به لغير الله
چې आवाज را پور تکړه شوه د پاغي د پار د تعظیم او د نزدېکت غیر الله سلور محرمات دې کې ذکر کړو انما ذکر کا انما د حشر د پار راځي نو سوال راتلو چې حرام خو په دې سلورو کې منحصر نه دي د دې سلورو نورم ډېر حرام دي د بیا د انما فائدہ څه شو د دې کې د انما حصر اضافي دی اے مشرکان وبدا سلور سيزونه حلال ګڼل مردارا وینا بيدل شوی وخذ خنزير او نظر د غیر الله ندی تحسر اضافي وی حرام په دنیا کې دغدي اے مشرکانو چې تاسو ورته حلال وایي چې هغه مردار دا وینا بيدل شوی دا مردار دا وینا بيدل شوی دا دو دمنا مراد بيدل شوی وینا لکه سورہ انعام کې وراشي آیات یو سل پنځم سل وختم کې او دمم مسفوحن یا وینا بيدل شوی او درېما وخد خنزير وما أهل به لغير الله دی لفظ ما کی دری احتمالات علماء ذکر کړیو اصول کې داغه تفسیرم شیو باجوی ما عبارت دے د مذبوحینا یعنی هر غشه هر مذبوحه ذبحوي شی چې واس پر اپور تکړه شو د پارد تعظیم او نزدېکت غیر الله د دې باندې اشکال راځو چې کدما تفسیر مونږ په مذبوحه اپ ذبح شی شی باندې وکړو نداما خو آمد او دلته معنا خاصه شوا او طعام کی تخصیص بلا دلیل ناراضی د دې کې تخصیص سے دلیل شرعی نشتا بعض اهل علم لیکلي عالمانو رد کړي و ير عرف او رواج دا ورته مخصص ته عرف او رواج دلیل نه دی خدا معنا بعض مفسرین وکړي نو وخت کې دا تیر وې داسې توجیه پکار وي چې دا مخکینی خلق پاغه توجیه د دې خبره د خطایي نه بچ وې ما مذبوحه تنوي عام د خدا تفسیر بنا بر مثال له او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي یره د نظر غیر الله وسیله کوي او ګډ او غوا چرګړې چې د غیر په نوم نظر ومني او ذبح کوي دا د مثال په تور دی نو کله دغه مفسرین قول په دې حمل کې نو بیا خبره درست نه مثال تقاضا د تخصیص نه کوي دویمه معنا پایات کې دا و چې ما په خپل عموم باندې لا ما هر و ما هر غشه کاغه او شی ذبح شوی دی کدیګ دې کبل شی دی او چې د غیر د نوم نظر دی ومنلو چې دا فلانی ولی او بزرگ یاد بوت او دونه او د غټي د نوم نظرانه الله وی دام پتا شو حرام دا او دا شیم مردار دے گورا پا دی دوارو توجیحاتو ببیہی با حرف جر فمانا دا علاوی کما عبارت دا مضبوطی نشی او کما عام و اخلو نبیہی کی ببا پمانا دا علاشی
اے وما احل علیه لغیر الله. یو درې متوجی زمون دا مشایخ هم کوي او دا د قواعد د تفسیر سره سره موافقه ده. حسین علی رحم الله و داما عبارت دې د هغه کلمې نه اے په خلوه چې دا شی د فلانی ولی بزرگ د نوم نظر ده دغه شیخ خود مردار دې چې دا سي کلمه په خلی ویل چې دا شرکی کلمه ده حرام ده. نو پدې درې متوجیبانی به په خپل معنا شي وما هغه کلمه او خبره چې په خلی وی او هل به چې आवाज را پور تکړې شي پاغي لغیر الله د پار د نږدې کد غیر الله غشین در باندې حرام دی. فمن استر هر غسوک چې محتاج کړي شو الا چار شو د لګي نمرې غیر باغ نوی نا فرمانی کونکے ولا عاد او ند حد نہ تجاوز کوي او دې د لوګي مړ کېدو د مردار نه دمرو خړ چې ځان په د مرګ نه بچ کو فلا اسم علیه نو ګنا نشتفد. ان الله بشک الله غفور الرحیم بخون کے دے دیر بخون کے او مہربان دے. ندا سلور محرمات ذکر کر مشرکان ودیت حلال وی ان الذین بیشک حق کسان یکتمون چپٹوی ما انزل الله من الكتاب آغا چرالی گلی دی اللہ من الكتاب دی کتابنا اللہ پا کتاب کی او خبر را لے گلی او دی آغا پٹوی ویشترون بیہی او اخلی پدی ورکوی پدی بانی اخلی پدی ثمنن قلیلا آغا پیسی چی دگی دی. اولائک دغ خلق چه حق پټکو او باغی سواغستل ما یأکلون ناچوی دی فی بطونهم پخبل خیٹو کی الا النار مگر اور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت خبر بون کی دوی سر اللہ پورست قیامت ولا یزکیهم و نبدئی پاک کی ولهم عذاب علیم او دوی د پارا عذاب دے دردناک. دیل الہ العالمین یو دردناک عذاب تیار کرے. آیات مبارکت گوری مخیم دا سے آیات تیر شو دی آیاتی مبارکہ کی فرمائی وی کم خلق چی پٹوی آغا چی اللہ را لگلی دی د جنسی اسمانیو کتابنا ویشترون به او اخلی پدی ورکی پدی اغا دنیا او پیسی چی لگی دی اے دنیا ورکا سلاله چې په مخکو او حق پټ کو نو الہ العالمین دی آیات کی دا غي سزا ذکر کړي چې د دې خلقو سزا صدا د دې خلقو سزا سنا وګوره د آیات امام قرطبي وی وهذه الايه وان كانت في الاحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنیا يصيبها. آیات اگر چې يهود د علماء مبارک له حکم د آیات عام نے
کہ مسلمانانو کی چادا سے اکل ندایات ایتم شامل لے اولا اخبر کتاب کی دا خلق مزمت زیفزے ذکر بیان کرے چی اللہ کم بینات او دے ہدایت خبر را لی گری او دی پٹھائی دی آغا خبر پٹھائی نزے پزے ددا سے خلق مزمت ذکر کرے ور دی دا سے اکل چی پیسی واغستے او حق پٹکو نلاوی اولائک دا خلق ما یاکلونا ناچوی پخیٹو کی مگر اور خیٹو کی اور واچولو ذکر حرام شیرے نو پدی بسبادی تک قبر و خیرت کی دور سزا ملاویگی رشوت واغستو نو رشوتم حرامو عجیب یاد حقم پی پٹکو حق دم فاغی بانے پٹکو یو سزای دار ناچوی پخیٹو کی مگرور او دویم داوی ولا یکلمهم اللہ خبر بون کی دوی سر اللہ پرز قیامت دی خبر نکم خبر مراد دی نو حسن بصری مولا وی در رحمت خبری دی دی سر و در رحمت خبر اللہ نے کئی فرض قیامت او د قهر او غضب خبر وکي لکوي و اخسو فيها ولا تكلمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون یو د آیات مقصد دا دی چې د رحمت خبره نه کوي تفوز به کوي سوال به کوي چولې ددا کارونه کول عمر دې سکه تیر کړي زوانی بس کې زړه کړي مال دې څنګه غټلو کمزې کې دې لګولیو اواز علماء دې سره د سره د خبرې بونکي او دا کوم ته پوښونه چې راغلي دا په واسطه د ملائکو وی دا په واسطه د ملائکو وی امام قرطبی وی دا خبر نه کول عبارت دے د غضب نه دویتا لکارب وی فلان لا یکلم فلانا اذا غضب علیه وی فلانی سر خبر نه کوي یعنی غصه دی ورتا فلانی سر خبر نه کوي غصه دی ورتا د دې سره د محبت خبره بن کوي او د قهر او د غضب خبره بکوي خبره بول کی دوی سره الله فورز د قیامت ولا یزکیهم او نبفاق کی دوی د دې معنا څه د دې دا ګنده عملونه پاکای نه ورکل الله ناراض شي نو بیا سره د ګندو اعمالو نه پاکي نه دام د الله یو رحم دی چې سره په ګندا عقاید او اعمالو کې او الله راضي شو پاکي ځکه وی لم یرید الله ان یطهر قلوبهم وای د دې خلقو د زړونو د پاکوالي مالک اراده نه درلې ځکه الله ناراض دی نو دای ولا یزکیهم د دې ګندو اعمالو نه پاک وینا بس دغه شان په پدی ککړوي کله ګره الله ناراض شي بس تر مرګ او تر اخره پوری پدی ګندو اعمالو کې وي ګره د داسې ګناهونو نه ير فکار د الله دې موږ ساتي چې بیا الله ولا یزکیهم پاکي نه بس په دې ګندو اعمالو کې بده اوس ګندا او ککړ پروت وي امام زجاج د ولای زکیهم معنا دا کړی الله دې خلقو س تعریف نه کوي ذکر دې تعریف لایق او قابل نه ده
دې قابل نه ولهم عذاب علیم او دوی د پارا عذاب د علیم دردناک دای د پارا دردناک عذاب د احادیثو کې سخ وعید راغله د باز نور اعمال مبارک دې کې حضور د حق پټول خدا عذاب یوازې د حق پټونکو پورې خاص نه دی یو حدیثی صحیحه کې راغلی او د مسلم او نسائی شریف حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم درې کسان دی الله ور سره خبرونه کی پرز قیامت او نبی پاک کی او یو راوی دے قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم دیتبون نگوری ولهم عذاب علیم او زوید پارا عذاب دے دردناک تدری کسان سوگی شیخ زانن بوڑھا دے خوبتکار زناکار دے وملک کذاب بادشاہ دے دروغجن ټول عمر قوم سره دروغ وکړ د دروغ وعده کوي او ټیل مټال رعیت تور کوي وعائل مستكبر غریب او فقیر دے خو متکبر دے ابو ردری کسانے ذکر کر ایوی بوڑھائی نو بدکاری خود زوانم حرام و ناروا دا نو تگور بوڑھائی و بدکاری کے ایو سڑے که دروغ وی نو دروغ که مجبور نوم حرام دی و بادشاہ ولی دروغ وی د سرق و ارسسل پسندی اپلاسو کی دار خبر اختیار دے او یو سڑے مالدار دے اسباب شتا و غرور و تکبر کئی نوم حرام دی خو فقیر دے غریب دے اسباب دے تکبر نشتا و بیام دے تکبر کئی دارنگ یو حدیث کی راغلی و ادری کسانو سرب اللہ پرد قیامت خبر نکئی گوری بور تنا فاقی بینا و دیل عذاب علیم دے دا خبر دا اللہ حبیب دری پیریو لستا نابو ذر رضی اللہ عنہ بارک بیروی خوابو و خسرو من هم یا رسول اللہ دیخنا مراد و تاوانی شل دا سوک دید اللہ رسولا قال المسبل مسبل دی ته وایي چې لنګ او پرتو کې د ویډیو نه کته ده انن غټول عامه معاشره ده کارب دی او کاجم دی بس دا یو فیشن جوړ کړي چې سړو پسې پیسې راخته شي شیطان ګور دشمن دی چړی پسې پیسې راکړي خدای باندې باندې وواله دغه په خبره پکار دا وی چې پسې پیسې راخته شي او سړی باندې واله لاغې لوي ته باندې هوا او دلوي ځان پسې پیسې راکړه او یو عالم ډېر د درد خبره کړي زمونږ دی مشرانو علماو کې ډېر شي ناغه دی عوامو ته وای ګوره د انګريز د وجنا او د جنگي واجولو ټول پتوت دي ښکاری ا د نبی د وجنا گیټای د شي سرګندوړي د سوچ خبره نه کړه د انګريز په حکم دی جنگي واجولو ټول ښکار ا د خپل پیغمبر خاتم النبیین د حکم د وجنا ګوره ته گیټای د شي سرګندوړي وګوره پکار دادی چې څومره ناری ندی که مجوی او که مزنبار وي نو غوره خبره دا د څومره حدیث راغلی وای د مؤمن لنګ او پرتوب به ترنیم پټای وي دې ته پیغمبر مؤمن عزرت المؤمن الى انصاف ساقه نو غوره خبره سره چې بدی عمل شي اګه ته نه دا غوره مې نه خوخه دیگه مریض ستاوالی ردا خو بخامخاوی جی گیٹو نبسی اموزم نقبلی
چې نارینه مسکای نارینه مسکای او د دې گیټای پټي کوزه نه قبلې حدیث صحیح د مشکات شریف کې راغلی ادباز امامانو پټي اباز امام باندې خدای بچای نه کیسو کوله سوي دې شي کړیوي په تیار ځای یو ځل امام موږ کولو او گیټای په پټي چا ولې نشو نو مشوره ولا بعض خيار خلقو کا وی دې امام لوی دې خلقو لګوي چې گیټای دې سرګند وای ناغه خلقو لوی گیټای سرګند دې کې خپل بیا له سرګند وای دې څه خبره پاتې نو موږ نه قبلي دا غچا د زنانه وګوره بالکل قدم پټوي ادابا پوری جمی کی جبارو جرابه میں استعمال ہے کا کور کے نا نبیا میں ظاہر قدم پٹوی گیٹائی میں پٹی وی دا بمسکئی ذکر دا زنانا بمسکی بس صرف دغه مردائے مالو گرے کفے دی مروند پوری لاسونا سرگنوی دیتا وجہوئی پخبل کور کی مسکئی دو رمخ سرگننے او قدمین دگیٹو نکتے خیر دے سرگنی یو المسبل لے دویم والمنان زبادنی کئی چالے سور کئی بس بے اور تزبادی ادا شیطان گوڑا دشمن لے شل کالا دیس کالا بیو غریب دا سور کی نو بس آپ اصولو براو دس کی کردی که چلتا بیو دس شو بندے اور ایداسی بکڑی و دا بیدر کڑی منان چې سی ورکلو زبادنې کوي او درې مغه کس دې چې خپل سامان د دروغو په قسمونو خرڅي دکاندار دې تاجر دې نور څوک دې خص شیخ خرڅي په دروغو قسمونو باندې خرڅ کو تاسو نور کسان امراغلی دا حدیث دې د مسلم شریف ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی و ادریو کسانو سره فرض د قیامت الله خبره نه کوي نبو ورته ګوري نوې پاکي او دوی د فار عذاب علیم نه لکه یو سړی ریسی وایو بلی په صحرا کې خدای د مسافر نه منې کوي ایسی واو بلی ستا ضرورت نه سیوا دی ولی مسافر دے خلی کے او یو سڑے دے سلیم دینے کولو یو سڑی سرس سامان خرسول و غستو دمازیگر نفس نو قسم دا اللہ پنو مخڑو وی دا دا پدور دورا غستے ناغی تصدیقو کو او دا سیدو اے پسلی هغه چې وی قسم نه پدری سوغا پخپل هغه ناغه به اجازه په سپیډه کې قسم کوي او چې پدری سره هغه څه قراشه او څل خو لګټه ورکا او درې هغه سره دی دیو امام او خلیفہ سره بیعت کوي خود دنیا د وجنا نو کوره کنو بس دی ولا پرې خبره کلک ده اکور انکانو واده نه پورا کوي لکه د زمانو په بابا علم نشته و لیډر سره یې څنګه واده او کو پیسې دي کور کوي خو بس دی وي راځي سره اکبر دې کې نو بس بیا نو واده شته یې څه نشته نا حدیثو کې د دین سیوا خبر مراغلی اولئک الذین داهغ کسان دی اشتروا الضلالتا چی غوری کا وای غست گمراہی بالہدا پا بدلی د ہدایت کی والعذاب وعذاب واغستو بالمغفرت دبخن پا مقابل کی فما اصبرهم علی النار جمهور علماء دینے کداوی چدا ما فما اصبرهم کی د تعجب د پاردا
او دا تعجب مردود دے مخلوق تا ایمانا روی فما اصبرهم تعجب کئی دا سمر صبر دوی دے علی النار پور بانے اے دی چدا کارونا کئی او مالک او خالق دور وادم کڑے نو تعجب کئی دوی دے صبر نپور سمر کلک دے او تعجب کئی سمر دے اور تزان تیارئی سمر دے بہادر کرزول پا عمالو دو اور بانے داما دی آیات مبارکہ کی د تعجب د پاروا یادی دے کی داما استفہامیہ علماء ذکر کرنے دا ایو شیئن اصبرهم على عمل اهل النار کم یو شید ما استفهامیہ و مانے توبیخ کم یو شید چی دئی صبرناک گرزولی پا غربانے یا مانا فیدا نمانا بدائی فما اصبرهم على النار نشت دے صبر دوی پور د جہنم دور وسوک دی دنیا په اور سوک صبر نشی کولے نہ د آخرت باغی بس صبر کی یادی دے کہ بعض علماء دا سی ذکر کری چې ما موصوله دا او اصبر فعل ماضی دے دا د دی مای موصولی د فارس اللوا او دا مجموع مبتدا او خبر دی دے کی پټ دے وی هر غشه چې دای صبرناک ګرځولی دی پور خبر محذوف اغه ډیر ناکار وے فما هر غشه اصبرهم چې صبرناک ګرځولی دی دای پور اغه ډیر ناکار شه ذالک اشاره دی مجموعه مخ کی سيزونو تا ذالک اید دیدا اور پخیټو کې چول چوی مایا کلون فی بطونهم من النار او ذالک دا دی سره الله خبر یو لنکای ذالک دا دی ولی نفاقای او ذالک دا دی د فارول عذاب علیم نے بان الله قدی سبب چې بشک الله نزل الكتاب بالحق را لګلې د کتاب فحق سرا د کتاب نه مراد دې کیسو نه امام قرطبی وی الکتاب یعنی القرآن اللہ را لګلې د کتاب قرآن بالحق بالصدق فرشتیا او سرا او دلیل سرا وان الذين بشكها كسان اختلافو فی الكتاب چې اختلاف کړي د پجنس اسمانیو کتابونو کې یا په قران کې ځکه مخکې کتاب کې میا جنسي کتابونه دي یا د مراد قران نه بشکا خلق چې اختلاف کړي د پجنسي کتابونو اسمانیو کې یا په قران کې ایسے میں اختلاف کړي لکه ګورا پتورات کی دی صالح السلام صفاتو نو یهود انکار کو دارنګ قران کی اختلاف څنګه لري کو قران سے مراد شي ایک کفار وبوی جدا د جادو کتاب نے کلب وی اساطیر الاولین یردا خود فخانو د دروغ کی سیری کلب وی بل افتراهو د ځان جوړ کړي یقینا هغه کسان
چې اختلاف کړه په قران کې یا په جنس آسمانیو کتابونو کې لفی شقاق بعید خامخادی په مخالفت لری کې د هدایت نام دای د هدایت نه ډېر لری دی دیره د صورت درېمه حصہ شروع کی زمون د مشایخ رحمهم الله د اصطلاح مطابق دی کی اول د مؤمن مسلمان یولس صفاتونه ذکر کړي بیا د ملک د امن د فارغ او سلور قوانین ذکر کړي بیا د کور جوړې دود فارا غن احکامات رسو ذکر کړي لیسل بران ندنی کی تشدا من لیسل بران تولو وجوهکم ندنی کی تشدا چواړوي تاسو خپل مخنا قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او په طرف د مغرب باندې اگر دا البر دې کې منسوب دې یو قرات دې کې درهم دې او دواړه قرات مشهور دي ليس البر یا ليس البر دسو کې چې منسوب ګرځي دا خبر د لیسل د دواړه قرات دې ليس البر ند نیکی تشدا انت ولو دا چوغر زوی تاسو وجوهکم خپل مخنا قبل المشرق فطرف د مشرق والمغرب او د مغرب باندې نیکی صرف پيوشي کې ہونا د نیکي نورم ډېر کارونه دي په پيوشي کې باندې کی را باندې نه نامو تاسو وګور باندې سړي کې تن نظری وي بس وجه دین کم کار کې لګیا دی وي بس دا غاده الله نور چې هغه دی غالي وې دا لیوي نو په یو شي کې بدین را باندې نه د نیکي کارونه ډېر یو خیال سره زموږ ډېر حج کې خدمت هم کولو ژوندې الله دې روغ رمټ ساتي کو وفاتي الله رب العزت دې ول بخنو سپینګي سره حج کې به مال جامع منځل ډېر خدمت وکړو ا مدینه منوره او مکه مکرمه کې ډېر شي حجونه کړو نو هغه وخت کې شلو نه سیوا حجونه کړو نو لوی اختر تا لګي راځي پاتې وي او دې راغی د چاورته اجي سه حج کړو نو راغله کوي دا او خیال سره او دوی دي کې ته حج نه کړه ویجی بچو سره اختر تیر کوم دا نیکی دا ځکه دا حج راسي یو ځل فرض او بیا نفلی وی نیکی غوتش حج نه کله بچو له چراغ بچی می خوشحال شو مسافر دای سره می اختر تیر کو دا دلته وای نیکی ګوره په یو شي کې بنداوه ما چې بس یو کار تاسو روکړې ته نیکی دا اکدی راخوا دی خاصوکی نن تقریبا هر ډله داسې کوي چې دا دې څه کوي دی دین دار ا دې نه کو ځکه هوا دی خوا کیږي نو کو مسلمانای کی پرېخه په خبره آسان و مسلمانای کی هم پلیزي بار کړی دی څنګه لیسل بران ندنی کی تشدا ان تولوا وجوهکم دا چواړوي تاسو خپل مخنا فطرف د مشرق او د مغرب باندې ولكن البر من آمن بالله یو قاعده د ګور د نحوی دا بر تش وصف ده من آمن بالله اغا ذات مع الوصف ده نو قاعده دا د نحوی چې د ذات مع الوصف حمل پتش وصف باندې نکی نو البر باندې د من آمن بالله واليوم الاخر حمل نکی د دې البر کی تعویل بکیاله به د من آمن بالله واليوم الاخر داغي حمل بفی کی د دې کې بر مصدر دې په معنا د البار
اسم فاعل ته جوړ کو نو دینم ذات مع الوصف جوړ شو نو د منامن بالله والیوم الاخر حمل په درست شو. یاد دې کې حذف د مضاف کرو باسه ولکن البر لیکن خاوند نیکی ولکن البر لیکن خاوند نیکی من آغسوک دے آمن باللہ چی ایمان روڑ پا اللہ دا اللہ وجود و وحدانیت تسلیمی والیوم الاخر یو پرد رستنی قیامت منی دا اللہ مخلو در دل منی والملائکت یو پا ملائک ایمان روڑے چی ملائک شتدے او دا اللہ یو پاک و معصوم مخلوق دے او دمر ډیر دي چې شمیره بغیر د الله نه بل چاته معلوم نه نه وما يعلم جنود ربك الا هو والکتاب او ایمان روړ په جنس اسمانیو کتابونو باندې چې څومره کتابونه الله په پیغمبرانو را لېږلو دا ټول درست او حق دي والنبیین او ایمان روڑے دے پٹولو پیغمبرانو علیہم السلام وردا پینز اوصاف ذکر کر دیتا دا عقیدی صفات ویوسط ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان پا ملائکو سلورم ایمان پا کتابنو او پینزم ایمان پٹولو پیغمبرانو دا پینځه صفاتونه د عقیدې دي. اوس یو پینځه ذکر کوي د اعمال او اوصاف ذکر کوي وآت المال على حبه ورکوي مال سره د محبت دی مالنا مال ورکی سرد محبت دی مالنا اید حبی ضمیر کی د مفسرین اختلاف نے چه دا چا تراجی نے دلیل کی علماء غرق قول دارے چه د حبی ضمیر دغی د مال خاون تراجی نے ورکوی مال سرد محبت دی مالنا د حبه ضمیر دی مال تراجی شو بعضی د حبه ضمیر الله تراجی کړي ورکوي مال سره د محبت د الله نا خدغه قول علماء دې کې مرجوح ګرځولې راجح قول دار چې ضمیر مال تراجی مال سره خبي نه او دې لګي امینا کله چې روغ رمټي او ځوانه چې کله راسا د سینې له رسیدا اذن کدن د شورو نه ادا وخت به دومره د فلانی او دومره د فلانی دغه وخت استعمال پاتې نه مال لګي خو علا حبه قید په ګرانغه نن کدن کې اوس په بنگلو په مالونو جیدادونو باندې سکے دي ته کمال البر وای اگر خشه ایسا پا دی مال کی چیٹولو کی کم محبوب شیریا دیو لگولو خد ور سره مینا نا خدا اللہ پا نم دی ورکو ور یو نیکی وی یو پا نیکی کی کمال وی اے لگتا نوی جامی واغستی او زڑی خیرات کے دا نیکی دا خدا پا نیکی کی کمال نوی تا نوی صادر واغستو او زور خیرات کے دا نیکی دا خو کمال فی البر نده روٹای دی خوڑاو در نسیواشوا نتوی چه غرزو میں آدی او غریب او فقیر تورکا دام نیکی دا خو کمال فی البر نده کمال فی البر سره اگو ریتاسو دا سلورمی پاری اول حیات مبارکا دیتا کمال فی البر وی آیات دے بہن میں نمبر دا سلورمی پاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
هرگز نشی رسیدے پنی کئی کی د کمال مرتبی تا حتی تنفقو تردی چولگوئی مما دها غمالنا تحبون چتاسو داغی سر بین ساتئی اے پٹول مال دے نظرو کو پٹول جیداد دے نظرو کو دچی کم در تا پٹولو کی غورخ کاری دو نو آغا دے دا مالک پنم ورکو دیتا وی پنی کئی کی دا کمال مرتبی ترسیدل او صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والمخاطبین دا قرآنو ندی آیات دا نزول سرحر چا قتل چی کم مال پٹول مالونو کی خوخو ناغ مال دا اللہ پنم خیرات کو ندی تا کمال البروئی لکو گرئی دی او مثال اتوشتم پارکی ذکر کرے سورہ حشر کی دی توئی چی د مال سره محبت دی او تاور کو دی تا کمال فی البروئی د سورہ حشر نهم نمبر آیات گورئی اگد آیات دے دی جملی لو گورئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اذ مومنانو کاملانو صفت سره غورا کئی خپل رونا مسلمانان پخپل زانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کپدای سخت لګوي ځان اوګه پریخو وګلګه مورکو دې کمال فل چې ته مور شي ورکه دی کیدا او یو کمال فل به خپل د نار تیر کبل دې مورکو ولو کان بهم خصاصا اگر کوي پدای سخت لگا ومن یوق شح نفسه هر غسوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا فاولائک هم المفلحون نو دغه خلقم ذی کامل او مکمل کامیاب دي لکه وګورئ دغه شان سورہ دهر کې مرাজি دته کمال فل بروي او الله د تعریف پځه د بندگانو صفاتونه چې کوي نو دائم پکې ذکر کړي دي سورہ دهر یو کم دیرشم پارک راځي آیات ګورئ دا غي اتم نمبر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دا مومنان چې جنت تبزی دنی صفات سری ويطعمون الطعام اذا ما شومان دی سنبال کې ده که ختمه اول شی بول دا ما شومان دي تروانه کې اشاله ويطعمون الطعام او ورکوی دی طعام علی حبه سرد محبت دی طعامنا مسکینا غریبتا ویتیما یتیمتا واسیرا و قیدتا اید مسلمانانو پا قید کی بکافر لکه د بدر قیدیان نو خپل بیناره تیرولا او قیدی به مړو دا د اسلام او خپل اخلاق دي ور خیر خیرات یوازې په مسلمان نه په کافرم کی هندو دی گاونډي دی زمبي دی موړ دی کو سکھ دی بل کافر دی دا اسیر بکې دی با اکثر کافرو د زکات نه علاوه دا نور خیراتونه په کافرم کی اپا کافر مړولم تا اجر ملاویږي ويطعمون الطعام ورکوي دی طعام على حبه سرد محبت دی طعامنا مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین تا او یتیم تا و اسیرا او کې دیتا نو ضمیر راجی دے دو حبه مالتا اخد ور سر مینا دا اخد ور سر محبت دے
روغ رمټه لکه حدیث پاک کې مراغلی غور خیرات سره چې تا خیرات کو تروغ رمټه مال سره دې هرسته خدا الله په نوم دی ورکو ورکوي مال سره د محبت دې مالنا ذویل قربا خپلوانو تا رشتہ دار دی خپلوان دی والیتاما یتیمانانو تا والمساکین و مسکنانو تا یتیمانانو لے ورکی والمساکین و مسکنانو تے ورکی وابن السبیل و مسافر تا وابن السبیل مانا و مسافر ویدتا وابن السبیل ذکوی چه دلار لازم نیولی پا سفر کے مسافر دے پلار فیریگی نتاور ستعام ورکو سو کوئی دین آغا ملم مراد دے خدای دی چی پا مسلمانانو بانی دی رشی امام شافی رحمہ اللہ وید وابن السبیل لمراد آغا کس دے جد سفر اراز لری خور سر نفقد سفر نشتا والسائلین او سوال کون کو تھا اے سوال کئی ناغیت دی مال ور کئی زکا سائل بعد غشان نلیگی والسائلین او سوال کون کو تھے ور کئی زکات غواړي خیرات غواړي تا ته لا سنیو وفر رقاب و فازادولو د غلامانو کی واقام الصلاة او پابندی کئی فموضوعات الزکاة ورکوی زکاة حدیث کی یو خبر تسوچ گئے تے وآت المال درتوی وآت الزکاة دے منگتو خیل چی گورے زکاة نیلاو فمال کی نورم رخشتا کوات المال نہ زکات مراد روات الزکات کو بیا تکرار دے بیا خدا تکرار دے دلته قران وای چې د زکات نه علاوه ګورم په مال کې نور حقونه او برخشتا او حدیث کې مراغلی امام دار قطنی حدیث ذکر کړي د فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها دا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان فی المال حقا سوى الزکات د مسلمان په مال کې د زکات نه علاوه حق شتا ثم تلا هذه الايه او بیا سید العالمین دا آیات مبارکه لستو دغه دعوات المال د زکات نه علاوه اوسو زکات نه ورګې نور څه څور کی اے استاد زکات ورکړې او ختم کړې ازو دلو کې به ته جما زکات ختم کړې کبړ کې ورډي شو دا زکات نه علاوه استاد مال کې ورته وات المال وي وات الزکات رسل روان ورکوي مال سره د محبت د مال نا خپل وانو ته ورکي او د غمال ورخپل خپلوانو کې شو وګره بیمار دی د ځنې وخت ګور د اعمال ورکول مستحب او ځنې وخت در باندې لازم دي هغه بچی نار دی هغه نار دی د دې وخت کې ورکول لازم دي لکه ګور مسلمانانو باندې آفت د کارونم بندلي اوس داغه بچی نار دی نو دا ورته تش صدقه نه د پتا لازمه د چول ورکا والیتام او یتیمانان تا والمساکین او مسکینان تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوال کون کو تا سوال زنی وقت کی درسوی نو سوال کوي ورکا ورتا ازنه و ګور باز خلکو سوال عادت ګرځولې
خطا توي رټه ما اگر که سور کینا والسائلین او سوال کون کتا وفي الرقاب او فازادولو د غلامانو کی نګور کات المال نا زکات نه علاوه مال وی نو غلامانم فی آزادول شي او که مراد وات زکات رسول روان دي نو بیا د رقاب نه مراد به مکاتبون وی مکاتب تا زکات نور کول شي واقام الصلاه او پابندی کوي په مزبانه وات الزکات اور کوي زکات والموفون بعهدهم پورواله کوي پخپل وادي اذا عاهدوا کل چ وعدو کی اگر کو وعده د کافر سره دا خدا الله حکم دې چې کافر سره وعده هم پوره کې والصابرین دا والصابرین دې کې منسوب دي نو دا نسب بنا بر مدهر ایو امدح الصابرین ویزد صبرناکو تعریف کم صبر کئی او زد صبرناکو استائنکم فی البأسائی پا وقت تکلیف دمالنو کے والضرا او پا وقت تکلیف دبدننو کے وحین البأس او په وخت د قتال او جهاد کې د کافر سره ګور پنځه صفات د اعمال په اعتبار ذکر کړي او وی وات المال ذم واقام الصلاه درم وی وات الزکاه او سلورم وی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اپنزم وی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس دا پنز صفات دا اعمالو په اعتبار شول او هغه پنز د عقاید او ایمانیات په اعتبار نو مجموعه لصفت نشول او دا فی الباساء والضراء وحین الباس کی دا د باب د ترقین د شدید نه اشتا ور د مال تکلیف هم سخوي خداغه د فاسد بدن نه او داغي بیماری د فاسا لوی امتحان د جهاد دے چې نفسونه پک شهیدان کی ز صبر کوم د مدح کوونکو فل باسا چې دای په لوګو تندو او د مال په تکلیفونو کې صبر کوي والضرا او په تکلیف د بدنونو کې بیماری دي وحین البأس او په وقت د قتال او جهاد د دشمن کې اے د الله پلار کې په جهاد صبر دے اولئک الذین دغلسوا صفتن علی هغه کسانی صدقوا اے دای رښتینی دی په خپل ایمان کې او کدی وای چې موږ نیکی لټو نو صدقوا فی طلب البر او صدقوا فی ایمانهم دای رښتینی دی په خپل ایمان کې او دای رښتینی دی د نیکی په لټولو کې واولائک هم المتقون او دغ خلقم دوی تقوادار او پرزگار دی چې د الله د عذاب نه بچي ځکه د الله اوامر مني او د الله د نافرمانو نه ځان ساتي دا یو جامع آیات ده ټول دین په یو آیات کې راجمع کو دیو جن مفسرین وی هذه آیت عظیمه من امهات الاحکام ویدا یو لوی آیات ده اد امهات الاحکام نه ده اسمر سمر دینی خبرې په دی آیات کې راجم دي
بلکې کټول قران باندې نظر وکړي نو اجمالا در یو آیات کې را جمع کو ادا د دې کتاب معجزه ده د دې توي من امهات الاحکام جامع آیات دې ټول دین پکې را بن کو دا لصفات دی د مؤمن مسلمان د پاره اوس دمن دامن د پاره او سو قوانین ذکر کړي یو دا چې چا ظلم کو زیاته کو نو د قانون شری مطابق د دتا سزا ورکړي شي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړه شوی د پتا سو برابرۍ کول فی القتل فوجل شوکه الحر بالحر آزاد کچری قتل کو نو دے بب وجل شی په بدل د آزاد کی والعبد بالعبد امرئ بی په بدل د امرئ کی والانثى بالانثى او زنانه بی په مقابله د زنانه کی دې کې را کتبه په معنا د الزم او د فرض ده وی فرض کړه شوی د پتاسو قصاص د قصاص معنا سوا نو علماء کرامو د قصاص معنا دا کړي ای یفعل بالانسان مثل ما فعل دا د قصاص معنا یو سړی چې سکړی هغه شان ور سره وکي د قصاص تعریف سو ای یفعل بالانسان مثل ما فعل یو سړی سره داسې معاملې وکي لکه څنګه چې د کړي دي څنګه چې کړي هغه شان معاملې ور سره وکي دا د قصاص معنا وا چې څنګه کړي هغه شان معاملې ور سره وکي او القتلا جمع قتیل وا فرض کړي شوی د پتا سو مساوات او برابری په وجل شو کې وی هر بد هر مقابله کی عبد د عبد او زنانه د زنانا امام شافعی رحم الله مسلک دے د دې آیات د وجنه وی چې لا یقتل الحر بالعبد ويزاد بدبرئی مقابله کی نشی قتلوله او دا احناف مسلک دا ہے چې قصاص بجاری کیږي بین الحر والعبد اے حر بم د عبد مقابله کی وجل شي اید فار دلیل دی وګورئ آیات د سوره مائده کې راځي وګورئ شپږم فارکی سوره مائده وګورئ او آیات مبارک وګورئ پنځم سلوي ختم نمبر پنځم سلوي ختم نمبر آیات دې وکتبنا علیہم علاوی فرض کړیو مونږ پدی اهلی کتاب بنی اسرائیل فیها پدی تورات شریف کې ان النفس بالنفس چې یو نفس کرا پاسې دو بلی وجلو نو دې بقتلول شي دې نفس مقابله کې نو نفس حر تم وی عبد تم وی او مذکر تم وی مؤنث تم وی والعين بالعين واسترګ به په مقابله د سترګې کې والانف بالانف پوز به په مقابله د پوز کې والاذن بالاذن غوږ به په مقابله د غوږ کې والسن بالسن غاف به په مقابله د غاف کې والجروح قصاص او نور زخمونم خاوندان د مساوات دی او خاوندان د برابرۍ دی
الحر بالحر او دې کې علماء لیکلي وې دا الحر بالحر ذکر وې د بعضی خلقو په زمانه د جاهلیت کې دا طریقہ لکه اوس د بعضی پښتنوم دا طریقې اينه که بچا غلام وجن اوس بمون د دې بدله کې اصل وجنو او د یو په بدله کې به دو وجل یا باز دا سکای چې قتل یو کړي خو بل بی ګناه په دې قوم او قبیله کې دا سید مخې سړې هغه سی به سو وجلو زکو الحر بالحر دا چې ته جذبه د غلام مقابله کې سکو مزاج به وجنم ایر زمونه زنانه وجلی زو په کې سړې وجنم دا خود جاهلیت خبره وا ویس چې چاکړي هغه سره باغ کار کی او دا سه بنکه چې ته د حد نه تجاوز کې فمن عفي له من اخيه هر هغه څوک چې معافي وکړي شو د طرف ضرور د زنا د دې ضرور نسوک مراد دي نو ولی الدم سے مراد دے دا مقتول وارثان دی ایوی چې بس مونږه دا قاتل معاف کو دویم اخیه نه مراد دغه وجل شوی دی چاله چې معافی وکړي شو من اخیه د طرف ضرور د دنا چې هغه مقتولو شیون د سشی اے وارثانو کی وارث ہوئی جز قصاص نالم بلکہ زی معفوم او دی مقابلہ کی دیت اخلم فاتباع بالمعروف نتابداری بید شریعت مطابق واداء الیہ باحسان او ادا کول د دی دیت بای د تپ خیست طریقې باندې اے معفیو کا ندی د مقتول دی وارثان ته ډیر غټ کار دی وګوره معفی دی وکا اوس بتنګول نه کې چې کم دیت پکې خود له شوی نو دا غید نیټه پورې انتظار وکې زنه زیر مال پکې کې خوده شنو دې یک مشنشي ورکول وې دا بکال کې ورکه دا به دوه کال ورکه نو دلوي فتباع بالمعروف تابعداري وې د نیکی طریقې مطابق وردلوي تبد نیټه پورې صبر کې او هغه قاتل توي وعده ولله بيسان ورکول بيدي وارثانو د مقتول ته په خیسته طریقې هغه ته وی ګور معافي کې نوس په پیسو کې ټال مټال لکه بلکې کوم نه ټچ مقرر دا نو پکار دا دې چې داغه نه مخ کې ور نه پنيټه ورکی ذالک دا حکم مذکور چې عفو رالا اے قاتل معاف کو او داغی مقابله کی صدیت او پیسی واغستے تخفیف من ربکم دا آسان خیادا دا طرف درفستا سنا ورحمت نو دا یو رحمت دے دا آسان خیادا دا طرف درفستا سنا و دا رحمت دے اس ځنی وخت د باز خلکو عادت دای صلح مکا روغ مکا او داغه د پاس بیا سکي بیا داغه د پاس قتل کوي وای فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاته او په پس د دینا صلح او روغ او شو دیت او اغستو بیا را پاسی او هغه قاتل ته وارثان تکلیف رسي فله عذاب علیم نو دد فار بوی عذاب دردناک دی عذاب علیم نسو مراد دی چه صلح او شو اروغ او شو الاغیر پاسا نقصان رسی
نو باز وې دا په آخرت کې دا او د غنو سلف ندادي چې دا په دنیا کې دا او دنیا کې د سزا بیا سزا بیا یقتل لا محاله ولا يقبل منه دیا روغ نفس بیا قتل کو د دې بخامخا قتل لشي او د دن بدیت قبول لشي دغه عذاب علیم بارکی دو تفسیرون علماء وکړ سو کوئی دا دنیا سره لګي چې یقتل لا محالتا ولا يقبل منه دیا دیو خامخا قانون شریعت لئی او دن بدیت ناخلی یا عذاب علیم پا خیرت کرے ولکم تاسد پار اے مسلمانانو فی القصاص پا قصاص شرعی کے حیات یولوی جننے یا اولی الالباب خاندانو دا عقلنو لعلکم تتقون دید پارا چتاسو یری گئی دنا حق قتلنا د یری د قصاصنا اور القصاص کے الافلام داحت دے مراد سے قصاص شرعی دے او حیاتن کی تنوین د تعظیم د پارا دے الا قانون جوړ کړی دی چې ژوند دی دې ته ژوند دلې وي او بھائی وای حیات په دې اعتبار وي شک قاتل لفت ولګي چې ما قتل کو نو قانون د الله دې ما بخامخه قتلې دته خود از مریض رو ولا ورکا او قتل لکړي دا هغه لفت چې ما به اساسا قتلې نګور دي کې ژوند راغی او مرتبارا یو دا مقصد یادا ګور د جاهلیت په زمانہ کې بداسي لکه اوسم پښتنو کې جهالت ده ناغه کې یو قتل شنو اور پسې بولو شو خبره شنو دیر شو دې تور سیدا او قصاص سره کچې قانون شرعي او چا قتل کړي او د الله د قانون مطابق قصاصن قتل شو وګوره د نور خلکو له ژوند ملاو شو قتلونه پکې لک شول خو قصاص پدې د ائمه اتفاق ده چې په خپل وسو قصاص ناخلي بلکې د قصاص حق دا د خلیفہ او د بادشاہ په لاسو کې ده ادي کې څومره لوی حکمت ده ایک خلیفہ وی بادشاہ وی او د قصاص اخلي او باندې چا قتل کړي اب بدله کې مړ کی اور د دشمنی بل شو او بده راواغستې وادي جوړې په مړ شو اکتاله وای نو پښتانه قاتل په ځای پاتې شي نور پکې مړکی نور مړکی خبره ډېر پریشان شي ځکه وی ولکم تاسو د فار فی القصاص فقصاص شرعی کې حیات جوند لوی جوند یا اولل الباب اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون زید فارا چتا صبح یری گئی د قتلنا حقنا د یری د قصاصنا دغه دا اول قانون کچا ظلم کو ملک قانون شرعی او دنه انتقام واغسته شو نو دې سره به امن راشي کوم ملکونو کې چې قاتل قتلای الته قتلونه نه کیږي لکه تاسو سعودي عرب لوګ ګورئ الته شرط پکلونو کې بشرط سو نه حق قتل کوي لکه قاتل یې بالکل نه کوي تر څو جو وارثانو معاف کړي دي الته خلق قتل نه کوي اکمو کې چې قانون شرعي نشتا نو د قتل قتال یو بازار گرم نه
دی رستو آیات کی داوی چې ملک والا امن راځي چې تقسیم د مالونو دیوشي د قانون شری مطابق. اے یو کس مرشو پلار مرشو نو د قانون مطابق د بیبي خزه سمره رسی د لونو سمره رسی ا د زامنو سمره رسی بجنګ ختم شو هر چاله د الله د قانون مطابق برخه ملاو شو د فساد ختم شو که یو ورور سره کابو کړ یارونو مشوره او چې ګره خويندل بس شي نه ورکو نو بس جنگ پر زونی بدمنی د ظلم بازار گرم شو. کتب علیکم فرض کړه شوی د پتاسو اذا حضرا کل چرا حاضر شي احدکم الموت یو تاسو ته حالات د مرګ ان ترک خیرن کپریخ وی سمال نو پد فرض شوی د وصیت للوالدین مور پلار تا والاقربین او خپل خپلوانو تا بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق د پرزګار باندې. دی آیات باندې ځان پوهه کوي دا حکم په ابتدا د اسلام کې او د میراث د آیاتونو په نازلېدو دا حکم منسوخ شوی دی. دا د غنو صحابه او د سلف قول دی او نبی علیہ السلام خطبه ویلې او حدیث کې راغلی وی الله هر چاته په میراث کې برخه ورکړي نو د وارث د پاره وصیت ناروا دی د وارث د پاره وصیت ناروا دی. پس الله ای مثال په تور تخجل وصیت کې الله چې څور کړی وسه غټه نه یو زوی د وصیت کې نو دا خوستا وارث دی. دارنګ الله حبیب په خطبه د حجۃ الوداع کې فرمایلیو ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. الله ورکړه د ارزي حق ته حق داغ نو د وارث لپاره وصیت بنوي. نو ګور دا آیات علماء په دې منسوخ دي. اکم علماء چې لیکلي چې محکم دي نای ورته ډېر تاویلات بعیده دي وجنه علماء لیکلي وې دا عام نسخ نه انکار څنګه نه پکار چې بیا آیات د نسخ نه بچکه نو ډېر تکلفات به جوړه بس غواړم خبره دا او چې بس حکم منسوخ شوه. اکثر مفسرین دا وی دا وصیت وارث تو په ابتدا د اسلام کې بیا د میراث پایات باندې دا منسوخ شوه نه. څوک چې وایي چې آیات منسوخ نه ده ناغی پایات مبارکه کې دا سے تفصیل ذکر کړي. وېدا د هغه چا په حق کې چې هغه وارث نه دی په سبب د کفر لکه ابتدا د اسلام وو نو بچي به ایمان راړو خو پلار او مور به ایمان نور وړي د دې مسلمان بچي کافر مور پلار وارثان نه دي ځکه وین ترک خیر الوصیه للوالدین د والدین یو دین دی او بچي مسلمان دی. د دې کې دا حسابي چې د امور خپلار د کفر د وجنا د دې بچی د میراث وارثان نه دي. دغه وخت کې هغه وارث نشو نو کو ورته وصیت کوي نو خیر نه
وصیت ورته کوي نو خیر دی، نو دې توجیبان د آیات د نسخ نه بچلې. ادي ته یو وجه وای کچره دغه وجه دی واغست نو آیات منسوخ نه دي، په نور وجوهات سره آیات سره منسوخ دي. حقا علی المتقین دا خبر حق دا په متقیانو باندې. فمن بدله هرغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس داغنه چې وریدو فانما اثمه نو بشک گناه دې بدلولو د وصیت علی الذین فاکسانو د یبدلونه چې بدلای دی لرا. ان الله سمیع علیم بیشک الله اوریدن کې او په هله. وګوره دا وګوره مو تاسو لوي چې سکه نو وګوره پجوان دوکا اګه ته جوارو کزان کی وصیت کو نو پزورګونو بچو کې بچرته او بچي چې د پلار پسند کدن با عمل کوي. نو اډه روحل خدا سکړي باز خلک مړي الله ټولو بخي باندې ته گواش ما د ازمکا او دا غل ور کړی دا مې مسجد او مدرسې لور کړی اوسې په رستو اولاد ناس دي رستو اولاد پاغه ناس یا اغزر ویلیو نو د شر جوړي ویږي په خبره باندې وصیت بدل کو. او اکثر به علی ونه کی مشهور خبره د پښتنو وای پلان مړ کېدو بچی راجم کلوي په پلاني می دمر دي ټول د لیکل کو په پلاني می دمر قرضا دا دمر قرضا چې دیو لیکل نو به وی فلانی را باندې دمر دي د فلانی دمر دي بچو یو بل وخت ویوز د بابا دماغ کار نه کوي ویږي په خبره بیا به لیونه د مرګ نمخ کې خپل پلان سم لیونه وي اوس دماغ کار نه کوي. ټول کی وصیت بدلایي ځکه وي فمن بدله هرغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دین چې دی واوریدو فانما اسمه نو بشک گناه دې بدلولو علی الذین فاکسانو د یبدلونه چې بدلوي دی لرا. ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدون کې او په دې ور باندې کارونه د مرګ نه مخ کیږي پنا په هي کیږي خو نا پویو زر نه ده د سړي په خیرت خراب شي. د بعض زنانو درونو سره برخه دا پرونو ملازه اړي رونا روینا روبا او دغه یره زمړه کېږي او سبب مدای تنګي راشي چې سشتام او ګوت درته ولګو دغه دې خپل وارثان سکه محروم کړي. الله د دین د مرګ نفس د دې په مال کې د دې وارثانو ته برخه ور کړو ادا را پاسې راغی محروم کړ. حدیث کې راغلی چا چې وارث د میراث نه محروم کو الله وی زوی د رحمت نه محروم کړ. دا وی ما خکارو کو اذان ورته رسولو اباز رور او عرب څوک خپل پاپو او خپل خور جهنم ته رسوله بچی په محروم کړ او پاغه غلط کارو کو. بس الله چې قانون جوړ کړی کافی دی کنه. ستاد مرګ نه پسې چې چاله ورکړي نو الله خو په دې کې څه پويږي چې ته دا به محروم کوم او چې را چاله نه ورکړي ته پسې بلی کولو کوم. نو ځلې وخت ځان کدن کې بعضې کارونه دا خلک وایي رب ډېره نه راخځاو ګورو ورو پسې ارزولي کوي ورته ورسوله دی وایي ډېره تکړه خځاوه. دا ځلې وخت د ناپوهۍ د وجې ده کېږي یره وایي سبا به دا بچي نه ما تنګی ورونو لوی راشي چې اوس نه مو بېغمه کړم. دې زنانه ځان ته خپل خیرت خراب کو وارثان د میراث نه محروم کړل. الله حبیب وی چا چې وارث د میراث نه محروم کو نو زبه د خپل رحمت نه محروم کم
فمن بدله بعد ما سمعه. اکل دا سی باز مرګري مشورې تراشي، باز بچي نافرمان ای نو پلار وای جره د دې میراث نه محروم کو. زه خو ولدا مشوره کوم چې ستانه ونی اتا محروم کړو سبب وګړه دا زامن بدیو بل وجنی سوچره محروم کړي و ټوپک راغلی را بل و پړکای ا پتا بخار اخبار یا خلق پر باندې لعنت وي به بچي و چکول بس اډو کې ولا منس کې ماچ نا فرمان دې بس الله له پریزا محروم کوي ځکه چې خپلار نه مليور بسو باندې چې سره خپلار ته لا سچي نو رور څه شي د سبب به خپل کې یو بل پړکای اخلق وای چې ګور پلار ورته سبب د قتل او قتال جوړ شو. ان الله سميع عليم، بیشک الله سميع عليم اوریدن کې او په هره ادا شان شي یو کس وفات ده الله دې وبخي نیک سره ارزه کې ما سره مشوره کوي یو ډېر ګنده او خراب نو مالې نه کده ز محروم کو نو باوري سبب بیانور بچی مړکی ناغه محروم نکو ودارې غټو نه برخه اشاره کوي خیرونه غواړي او کچره د پسې لیکل نه بیا به دای بڑکول نو زه خیر خو غواړي کنه ور د دې مال د وجنا خلق سوره کارونه کوي. ان الله سميع عليم، بیشک الله اوریدن کې او په هده